ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده او نن ډیره بذاته بهترینه پاورفل وظیفه د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره د الله جل شانه دوه نومونه، یا حنانو یا منانو. یو د الله تعالی ذاتي نوم الله، دا د الله تعالی ذاتي نوم دی، او صمد دا هم د الله تعالی صفتي نوم دی. ډیر زیات بې نیازه الله. نو چا چې هم انشاءالله دا وظیفه د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې وکړله، نو انشاءالله چې د دې انسان به الله تعالی حاجات پوره کړي، مشکلات پې اسان کړي، مقاصدو کې به کامیابي الله تعالی ورته ورکړي. او دغه رنګې نو دا وظیفه خامخا تاسو نن د جمعې په دې ورځ باندې وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو، هغه مسافر کم چې په هر وطنونو کې دی، الله تعالی مو هاد او باد لره، الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. محترمو، نن زمونږ وظیفه د یا حنانو یا منانو الله الصمد د دې وظیفه دا وظیفه دا د مشکلاتو دپاره هم ده، دا د قرضونو دپاره هم ده، دا د محبتونو دپاره هم ده، دا د نکاح دپاره هم ده، دا د زړه د مراد د پوره کېدو دپاره هم ده، د زړه جایز حاجاتو د پوره کېدو دپاره هم ده. به هر حال کم مشکل چې تاسو لرئ، کم حاجت لرئ، د هغې دپاره دا وظیفه تاسو په اسانه طریقې سره وکړئ. د دې وظیفې د کولو محترمو دوه طریقې دي. نو دا طریقې تاسو زده کئ، عمل پې وکئ او نن یې وکئ. انشاءالله چې الله تعالی مو حاجت پوره کړي. خو موږ به دا وظیفه د ثواب په نیت باندې کوو چې موږ ته الله تعالی ثواب هم راکړي، زموږ پې الله تعالی حاجت هم پوره کړي. لکه په یو غشي باندې دوه ښکاره به تاسو وکئ، یو حاجت پوره کېدل او بل چې دی نو ثواب و. ځکه د الله تعالی یو نوم د دنیا او د دنیا مافیها نه بهترین دی، غټ دی، طاقت سیوا دی. د یو نوم دومره ثواب دی محترمو چې هغه زما ستاسو ذهن هغه اندازه نشي لګولی، زما ستاسو سوچ هغه اندازه نشي لګولی. دومره د الله تعالی د نومونو برکات دي. دا نومونه موږ سپک نه ګڼو. خلک د دنیا د یو مشر نوم ډېر په احترام سره لي. نو محترمو، د تمامې دنیا چې کم اله دی او بادشاه دی، کریم دی، هغه رب العالمین چې د هغه نوم ته هم او تاسو د حقارت په نظر باندې نه ګورو. یعنې داسې نه وایو چې دې سره به زما حاجت پوره کېږي، دا خو بس یو دوه نومونه دي، دې سره به دا به زه کوم او حاجت. محترمو، څنګه چې ستا نیت دی، څنګه چې ستا په زړه باندې الله تعالی قادر مطلق دی، ستا په زړه په هر رګ باندې، په هر اراده باندې الله تعالی خبیر دی، پوهه دی. محترمو، زموږ په پټو سینو په رازونو باندې الله تعالی پوهه دی. نو داسې نه چې موږ دا الله تعالی دا نومونه حقیر ګڼو، یعنې کمزوري ګڼو، نو بیا به ګوره زموږ حاجات نه پوره کېږي. د دې طریقه دوه طریقې دي وظیفې. یو د جمعې د مونځ نه پس دی، یو مازدیګر مونځ نه پس دی. یعنې جمعې ورځ ده نن که نه، نو کله چې اذانونه وشي دا وظیفه به شروع کړه، یا حنانو یا منانو الله الصمد، یا حنانو یا منانو الله الصمد. دا به اذانونو نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې نارینه هم کوي، زنانه به هم کوي. خو نارینهو ته درخواست دی کله چې امام د دوو خطبو په منځ کې کښېني، دغه ټایم کې دعا قبلیږي. یا حنانو یا منانو خو به تا شروع کړي، خو دغې وخت کې بیا ته حاجت الله تعالی نه وغواړې. او زنانه خو به یې چونکې په هغوی د جمعې مونځ نشته دی، نو هغوی به یې شروع کړي تر د اذانونو نه واله تر د خپل یعنې مونځ ختمېدو پورې به دا وظیفه کوي. هغې نه پس به بیا الله تعالی نه وغواړي، الله تعالی به د انسان حاجت انشاءالله پوره کړي، که نارینه دی که زنانه دی. دویمه طریقه محترمو هغه دا ده چې هر کله د مازدیګر مونځ وشي، نو د مازدیګر دا مونځ او دا وخت ډېر زیات بهترین وخت دی. دغې وخت کې به تاسو چې کله مونځ نه فارغ شوئ، نو په دغې خپل ځای باندې به تاسو کښېنئ او بیا به محترمو دا وظیفه شروع کړئ. دا وظیفه به د ماسپښین په ټایم کې شمارئ نه، خو د مازدیګر په ټایم کې به هم شمارئ نه.
دغه مازدیګر ټایم نه واله تر د ماښام بانګونو ته نږدې دغه وخت دا قیمتي وخت هم دی، نو دې وخته پورې به دا وظیفه وکړي، یا تقریبا ګنټه یې کولی شي، نیمه ګنټه یې کولی شي، 10 منټه یې کولی شي، هر څومره ساعت یې کولی شي، بغیر د شماره، بغیر د تسبو نه، بغیر د کاونټر نه، او بیا به د الله تعالی نه دعا وغواړي: کریم الله، یې منان او حنان الله، یې بېنیاز الله، یې ورکولو والا ربه، که ته موږ له راکړې نو ستا په خزانو کې کمی نه راځي، او که ورای نه کړې الله سیواوالی پکې نه راځي. الله ستا د هغې لوی در په دروازه باندې پروت یم الله، او ستا ته په سجدګو باندې یم الله، زما د حاجت او زما د مشکل پوره کړي. انشاءالله محترم الله تعالی فرمای چې انسان په ما څنګه ګمان کوي هغه رنګې د معاملې زه برابروم. نو چې زمونږ ګمان نیک وي په الله تعالی چې الله ورکولو والا ذات دی، الله حاجت روا ذات دی، مشکل کشا ذات دی، بهترین ورکړې والا ذات دی هر اعتبار سره. نو دا طریقې سره انشاءالله دا وظیفه به تاسو د دوه طریقو سره وکړئ. خو چې کله هم دا کوله دعا هم کوله نو موږ ته پکې خامخا دعاګانې کوو، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو دین دنیا ښایسته که، الله تعالی مو په ایمان باندې خوشحاله که، الله مو ایمانونو ته خیر که، الله زموږ ټولو اخر خاتمه په ایمان باندې وګرځولې کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.